نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم ومشكات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د رمضان المبارک نفس د فضیلت والا روزه چې دا د محرم او د یوم عاشورې ده، ځکه چې الله رب العزت په دې ورځ باندې یو انسان ته ډېر زیات لوی اجر ورکوي او د ډېرو غټو ګناهونو بخښنه او مغفرت ورله کوي. ولې؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی سئل عن صوم عاشورا فقال يكفر لحسنة الماضية. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی تاسو کړی شو د یوم عاشورې د روزي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي ويكفر الحسنة الماضية، د تیر شوي کال د ګناهونو دا کفاره دا روزه ګرځي. یعنی هغه واړه ګناهونه چې کوم انسان کړی وي د دې د ژبې د لاسونو د سترګو د غوږونو نه شوي وي، الله رب العزت ورته په دې ورځ په روزي په نیولو باندې دغه ګناهونه معاف کوي. دا ورځ د دې ورځ فضیلت او د دې ورځ تاریخ پس منظر منګه ذکر کوو. لږ شان د دې ورځ فضیلت دا دی چې حضرت آدم علیه السلام په دې ورځ باندې پیدا شوی دی. د حضرت نوح علیه السلام په قوم باندې چې کله عذاب راغلی او هغه کښتۍ د جودي غر ته ودرېدله، هغه هم دا ورځ وه یوم عاشورا. دریم د حضرت یونس علیه السلام چې کله الله رب العزت هغه ماهي په خېټه کې د ایثار کړی و، نو په دې ورځ باندې الله رب العزت دنیا ته واپس چې کومه دی راولېږي. څلورم د حضرت ابراهیم علیه السلام د الله رب العزت د اور نه په دې ورځ باندې نجات ورکړی. پنځم د حضرت یعقوب علیه السلام او د حضرت یوسف علیه السلام ملاقات هم په دې ورځ باندې شوی. بل فضیلت د دې دا دی چې حضرت موسی علیه السلام او د قوم ته الله رب العزت د فرعون نه په دې ورځ باندې نجات ورکړی. او د حضرت عیسی علیه السلام د تاریخ پیدایش هم دا ورځ ده. د حضرت سلیمان علیه السلام ته الله رب العزت بچاهي هم په دې ورځ باندې ورکړي و چې کله هغه لوی امتحاناتو کې هغه کامیاب شو، الله رب العزت ولا بیا دغه نه بعد دا بچاهي په دې ورځ باندې ورکړه. دا رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ته د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت هم په دې ورځ باندې شوی، ځکه چې دغه خلکو په کربلا میدان کې چې کوم دی هغه شهید کړو. زیات خلک د دې ورځې هغه لوی فضیلت دا ډیر په ناشنا طریقې سره مانځي او د دې یو غم کوي، ولیکن هغه خبره د دې ورځ ډیر پتاو دا خبره لیکلې ده چې ټیک دا په شهادت باندې ټیک دا په مرګ باندې غم پکار دی، ولیکن دا غم هم یو حد وي. داسې نه چې د هغې ته دومره حد کراس کړي چې هغه نه په اسلام کې نه په شریعت کې تعالی د هغې خبرې اجازت درکوي. نو د دې ورځې روزې نیول په دې ورځ باندې چې کومه د عبادت کول په دې کې ډېر زیات لوی ثواب دی. او دا ورځ کله ده؟ دا یو تقریبا 3-4 ورځې بعد را روانه ده. نو موږ د دې خبرې انتهایی ډېر زیات کوشش وکړو چې موږ په دې ورځ باندې روزه شو او د الله رب العزت عبادت وکړو. اوس دا خبره هم کېدای شي بعضې خلکو په ذهن کې دا سوال راځي چې آیا موږ د خامخا د دې ورځې روژه ونیسو؟ خو چا وس نه کېږي او نیشي نیولی نو بیا به څه کوي؟ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من ايام الله فمن شاء وصامه ومن شاء تركه. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې څوک هم د دې ورځې روزه ونیسي الله رب العزت به دې ته لوی اجر ورکړي. نو پکار دی چې د دې ورځې روزه د هر انسان ونیسي چې مسلمان وي او په دې باندې روزه فرض وي د رمضان المبارک. که چېرته څوک یې ونه نیسي ولیکن په دې باندې دا ګناهګار نه دی. ولې؟ نبی کریم حضرت عائشہ رضی الله عنها حدیث مبارک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ټولو نه لومبه د یوم عاشورې ورځ چې کومه دا فرض شوی و، نو دې باندې نبی رسول الله والسلام به دا روزه لازمي نیوله. د چې کله الله رب العزت په نبی رسول الله والسلام باندې دغه رمضان المبارک میش فرض کړل دغه روزه، نو الله رب العزت د دې ترک راوستو، یعنی دای ته ساقي تکله. اوس د دې هغه مستحب واله په خپل حال باندې برقرار باقی پاتې دي.
نو پکار دي چې کوشش وکړو ما ته په دې ورځ باندې روزه شو او د الله رب العزت ډېر د عبادت وکړو او الله تعالی بندګي وکړو.